बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उल्टै چې کوم دي دا ولې راځي؟ یعنی ډېر خلک راسي چې هغوی په ګاډي کې دقې د لاسه سفر نه کوي، مطلب په هغه چکر پرېږدي یا ضروري کار وي چې هغوی الټۍ هغوی ډېر کاله کوي. نو راځئ نن د الټو وجوهات چې دا الټۍ چې کوم دي دا اول یو نارمل انسان دپاره چې کوم دی دا ولې راځي او دې نه بچاو چې دی مطلب داسې موږ څه وکړو چې موږ الټۍ نه چې کوم دی هغه موږ بچ شو، یعنې موږ الټۍ بیا نه کوو. یعنې ټول نه اوله خبره خو دا ده که نه چې هغې کې موږ سره څه کېږي، اول څه داسې پروسس باندې چې کوم دا موږ سره الټۍ راشي. اول خبره دا ده چې دا موشن سیکنس وشي. موشن سیکنس دا یو ساینسي نوم دی، دلته به زه ولیکم چې موشن سیکنس. موشن سیکنس مطلب دا دی چې کله ته په ګاډي کې سفر کوي که نه، نو ستا مازغنې دي دا دې له میسج دغه څه ورکوي، دا خو مطلب دا سترګې چې کوم دي دا زموږ حرکت کوي. موږ چې په ګاډي کې ناست یو زموږ نور جسم دا خو په ریسټ فارم کې وي که نه، نو کله چې مطلب دا سترګې زموږ حرکت کوي، نو سترګې حرکت کوي او چې کوم د دماغ توازن دی یا د غوږونو اندروني توازن چې کوم دی هغه دماغ له سیګنل ورکوي چې سترګې پورې دغه کوي موشن کې باډي ریسټ کې نه، مطلب کنفیوژن جوړوي. کله چې دغه کنفیوژن جوړ شي ګډوډ سیګنل ځي بره مایند ته، نو د دې دپاره چې موږ سره څه چل کېږي متلي راځي. نو متلي مطلب اکثر تاسو سره به دا شوي که نه، کله چې موږ الټۍ یا کوو موږ ډرایور ته ویو چې شاپر راکوي. کله چې موږ شاپر واخلو نو موږ له الټۍ کړي نه، تاسو دا فیل کړي چېرته الټۍ کړي نه، خو هغه بس غوږونه وپړسېږي او خېټه چې کوم ده دا درنه شي، یو ځل وارننګ موږ له راکړي لکه. نو دا په صورت کې چې کوم دی هغه الټو شکل پیدا اخته، یو ځل وارننګ راکړي یا دوه ځله وارننګ راکړي، درېیم ځل مو نیوشي له دویم ځل مو نیوشي له فرست ټایم هم کیدلی شي، د دې څه ګارنټي نشته دی. نو اول وجوهات د الټو څه دی چې موشن سیکنس کېږي، مطلب زموږ دماغو ته ګډوډ سیګنل شي. دویم الټي وجوهات دا دی چې دا په دې په وجه راځي چې هغې کې موږ سره وینټیلیشن دي. وینټیلیشن مطلب دا چې بار نه د هواګانو سمت چې کوم دی هغه نه دندې ته، یعنی ایر وینټ مطلب دا چې په ګاډي کې چې کوم یا هغه کړکۍ شیشې چې یا هغه بندي بالکل دندې ساپورټ شي سړی، نو چې کله ایر وینټ بیخي یا د هواګانو داسې سوراخونه نه په ګاډي کې، نو هغې د لاسه موږ سره چې چل وشي وینټیلیشن ښه نه کېږي. چې وینټیلیشن ښه نه کېږي یعنې ساه ستا صحیح نه اخیستلی کېږي. که ساه ته اخلي هم نو مطلب بار ته ستا هوا نه ځي یا بار نه دندې ته نوې تازه هواګانې نه راځي. نو چې کله بار ته هواګانې نه ځي او بار نه دندې نه، نو دغه وخت کې چې چل وشي په دماغ باندې دباو شي، او چې کله دماغ دباو شي نو بیا موږ سره څه وشي، بیا موږ الټۍ چې کوم دی هغه شکل اختیار کړو. او درېیم دغه چې کوم دی هغه موږ سره په دې کېږي، یعنې وینټیلیشن دلته ولیکم چې اکثر سټوډنټس دپاره دا لیکل ښیي. نو وینټیلیشن دویم وجوهات څه شي وینټیلیشن. درېیم چې کوم دی هغه موږ څه چل کوو، موږ داسې کله چې موږ سفر کوو نو موږ داسې خوراکونه خورو چې هغه په معدې باندې بوج شي. چې کله په معدې باندې جوړ شي بیا موږ دا سفر کوو نو هغه څه چل کېږي واپس برته ته راځي. نو کله هم چې تاسو سفر کوئ نو تاسو داسې خوراکونه خورئ چې هغه هلکه وي، لکه سبزیانې شوې، پی شو یا چاول شو، هلکي خوراک خورئ، لکه ګرم کلک خوراکونه چې کوم دي دا مه خورئ، لکه تیل واله شو یا ډېر زیات غوښه شوه. په کله هم چې تاسو سفر کوئ نو دا غوښه چې کوم ده دا مه خورئ، لکه هلکي خوراکونه خورئ. یا په سفر له ځای نو ادرکو چای څکئ یا داسې پودیني ځان سره شي هغه دغه چې موږ ورته یو هغه دغه ووایي تالې ووایي د پودیني. نو څلورم درېیم وجوهات هم دا اوس تاسو ما بیان کړ. څلورم موږ سره دا کېدی شي چې مطلب موږ په ګاډي کې سفر کوو نو موږ اوبه چې کوم دي هغه وڅکو ډېرې، اکثر موږ څکو که نه. نو کله چې موږ ډېرې اوبه وڅکو مطلب ځان ښه موړ کړو، یا موږ چې ګاډی ودرو هلته اوبه څکو کوي، یا بوتل کې چې کوم دی یا په بس کې روانې نو بوتل کې چې کله موږ ډېرې اوبه وڅکو دا هم په معدې باندې بوج شي. نو د دې مطلب د لاسه دغه کېږي. اوس تاسو له بچاو دا ضروري دی چې تاسو څه چل کوئ چې تاسو مطلب اول د خبره خو دا ده چې کله تاسو ته پته ولګي چې موږ سره موشن سیکنس کېږي، مطلب ګډوډ سیګنل ځي، نو تاسو لږ ټایم دپاره څه چل وکئ، لږ ټایم دپاره دا سترګې چې کوم دي دا لږ پټې کړئ او لږ داسې ډډه ووایه مخکې یا شاته، مطلب خپل دماغ چې کوم دي دا لږ کنټرول کړئ لږه. دویم چې کله تاسو مطلب وینټیلیشن وکئ داسې چې اکثر چې کېنئ یا مخکې فرنټ کې کېنئ یا چې کوم دی تاسو دا شیشې سایډ ته کېنئ. شیشې سایډ ته چې کېنئ مطلب هغه دغه به کولاو کوئ، نو ستاسو هغه که زیات خلکو څه خوري کې اکثر خلکو څه کېنئ، کومو خلکو څه چې هغه شیشې سایډ ته کوشش کوئ چې مز نه بجای تاسو شیشې سایډ ته کېنئ. درېیم دا چې کوم دی خوراکونه چې کوم دی هغه هلکه خورئ او د تیلو والا مه خورئ. بل اوبه چې کوم دی هغه په
په ګوټ په ګوټ مطلب ټول په یو ځای چې کوم دی هغه مسکې او بل په سفر ته چې ځای چې پودینی ټافي یا داسې هغه تلی چې ورته مونږ ویو هغه کوئ. آخري خبره دا شوه چې مطلب که تاسو بیا هم کنټرول نه کیږي نو د ډاکټر هم په مطابق تاسو چلو کوئ تاسو دوی هم استعمالولی شئ په دوران سفر کې. نو که ویډیو خوښه شي نو بل ملګري ته لازمي شیر کړئ. ډېر خلکو سره دا کار کیږي او دې نه تنګي مجبوره نو په یو ثواب په نیت باندې دا بل کس ته هم شیر کوئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.